دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای استشرف العین والاذن، کله چې تاسو سروې اخلئ نو خو غور سره د دغه وګونه وګوره، د سترګې وګوره چې عیبداري خو نه دي. فقهاو د دې حدیث لاندې یو مسله لیکلې ده چې کم سروې داسې وي چې دغه وګونه کټ شوي وي یا دغه لکه کټ شوی ده، اکثره حصہ فل کټ شوی دي یا اکثره حصہ کټ شوی ده، په دې باندې قرباني جایز نه ده. اکثره حصہ به موږ څنګه معلومو؟ د دې لکه په درې حصے جوړ کې نو کو چرته دوه حصے موجود وي او یو حصہ کټ شوی و نو اکثره حصہ موجود ده، قرباني به جایز ده. د وګونو درې حصے فرض کا کو دوه حصے موجود وي او یو حصہ کټ شوی و، قرباني به جایز ده. او کو دوه حصے کټ شوی وي لکه شان د وګ حصہ یا د لکه حصہ پاتې ده نو دا عیب دی، عیب دا مستقل عضو ده، نو بیا په داسې سروې باندې قرباني جایز نه ده. دریم هغه سروې دی چې خلقتن پیدایشي دغه ښکرې نشته، یې ښکر مات شوی دی، پیدایشي خو وروستو مات شو، نو په دې باندې قرباني جایز ده. البته ښکرې داسې مات شو چې مزغو ته اثر ورسېدو. وان بلغ الكسر الى المخ لم يجوز، علامه شامل لیکلی دی ښکر داسې مات شو چې مزغو ته اثر ورسېدو، بیا په قرباني جایز نه ده. څلورم هغه څاروی چې کم خسی وي، خسی علماو د دې عجیبه تعریف لیکلی دی چې د دې دا اندام مخصوص ټکول شوی وي